د وزیر اعلی د طرفه چې کوم د رمضان ریلیف پیکیج اعلان شوی دی چې 10 لکو خاندانو له چې دی 12500 روپۍ چې دی دا به ورکړی کېږي. نو ځینې کسان وایي چې زموږ نه شناختي کارت نه دی اخیستی او موږ یې به دې پروګرام کې چې دی رجسټر نه کړل او ځینې به داسې وي چې کومو کسانو کارډونه جمع کړي کیدای شي د هغو پکې کار ونه شي بیا به هغه وایي چې خپل رشته دار یا پی ټي آی والا چې دي هغو ته میلاو شو او باقي ته میلاو نه شو. کوم چې پی ټي آی والا وي نو هغه به چې خپل رشته دار او مالدار له چې دی کار وکړو او زمونږ کار چې دی دا ونه شو. خو د هغو له طرفه چې دی د 10 لاکو کسانو اعلان شوی دی. خو که په دې صوبه کې وګورئ نو د 10 لاکو نه سیوا کسان چې دي دا غریبانان دي. دا 10 لاکه چې دي دا غریبانان نه دي. د وزیر اعلی له طرفه 10 لاکو کسان چې دی دا به ورکړی کېږي. خو هر ایم پی ای ایم این ای له چې دی 15000 کسان ورکړي. بیا دغه ایم پی ای ایم این ای چې دی د راغستې دي کونسلر له 200 300 یا 400 چې دي د هر علاقې مناسب کسان چې دي دی ولا ورکړي چې تاسو به دومره کسانو ته دا دغه به ورکوئ دا پیکیج چې دی دا به ورکوئ. نو بیا په هر علاقه کې چې دا کسان د هغې نه سیوا غریبانان او دا د دې د وجې نه ایم پی ای ایم این ای او کونسلر له په دې وجه باندې ورکړي دي چې دی په خپل علاقه کې غریب کس پیژني چې دا پلانی غریب دی او هغه د دې حقدار دی. اوس یو کس بېایمانه دی یو ایم پی ای شو یا ایم این ای شو یا کونسلر شو بېایمانه شو د هغه خپله بېایماني ده. خو د هغو له طرفه چې کوم پروګرام دغه شوی دی چې هر سړی په خپل علاقه کې غریب پیژني د هغه نه کارډ راوالي د هغه کارډ جمع کړي او هغه ته دا روپۍ چې دی دا ورورسي لکه حقدار ته چې دی روپۍ ورورسي. خو ټولو کسان ته هم نشي رسېدلی. که اوس یو سړی په ایماندارۍ باندې کار کوي او هغه د ټولو غریبانانو نه راغونډ کړو نو ټولو غریبانانو ته هم دا پیکیج نشي وررسېدلی ځکه د هغه سره به یا 100 کسان یا به 200 کسان یا به ورسره 300 کسان که زیات وي 300 کسان به ورسره وي. او هلته کې 15 شپږ غریبانان او هغو به کارډونه جمع کړي نو دغه ټولو ته چې دی دا روپۍ نشي میلاوېدلی چې ټولو ته دغه روپۍ میلاو شي. په هغې کې به 300 ته میلاو شي او 200 ته چې دی دې ته به نه میلاوېږي. نو دغه 200 چې دی دا بیا خپۍ بیا به دې دغه خبره کوي چې کم پی ټي آی والا جو هغه به چې مالدار او خپل رشته دار له ورکړل کم چې پی ټي آی والا نه جو هغه به چې خالي پی ټي آی والا ورکړل. نو ځینې کسان پکې بېایمانه دي خو ځینې پکې روغ کسان هم دي. روغ کسان دي هغه پکې غریبانان چې دی دا ګوري. نو دا خبره مه کوئ هر غریب ته چې دی دا پیکیج نشي وررسېدلی. خو د کومو کسانو چې کارډونه جمع شوي دي نو هغو ته چې دی به د لږ وخت کې به دغه روپۍ چې دي دا به میلاوېږي. خو په هغې کې به هم د ځینې کسانو کارډونه چې دي د هغو کار به نه کېږي لکه کارډ به ستاسو جمع شوی خو تاسو ته به روپۍ نه میلاوېږي ځکه چې هر کس ته چې دی دا روپۍ نشي رسېدلی. څنګه چې ما تاسو وویل دا د 10 لاکو کسانو اعلان شوی دی او په کروړاو چې دي غریبانان دي. هر یو کس ته دا پیکیج چې دی دا نشي وررسېدلی. په دې به نه خفه کېږئ داسې نه چې بیا تاسو خفه بیا تاسو وایئ چې دا پلاني کس چې دی زموږ سره دوکه وکړه. خو کم چې مالداره دي یا کم کونسلر یا کم ایم پی ای ایم این ای چې شو هغه خپل رشته دار له ورکوي یا یې رشته دار مالدار او هغه اخلي. نو تاسو دغه سوال کوئ چې الله دې ټول عمر له دغه خیرات ته چې دی هغه دې کښېنئ دغه خیریت چې دی دا ورته تاسو کولی شئ. نور چې دی په دې کې د وزیر اعلی چې دی د هغه څه لاس نه رسي. خو هغه څه هر کونسلر له چې دی دغه ورکړی دی او آنلاین چې دی د دې سره ډیټا نه ده موجود